بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. دا اساتذه کرامو او دا کابرین و مشایخ و مختا لب کشائی اغا انتہائی جسارت کرنے لکھیگی وچی کلا الفت صدیقی نوی نبیا ادب د ابن عوف ضروری وی. اللہ تعالی قانون دے چې کله زمکا اوبو ته ډیره تږي شي انسانیت تکوینی لحاظ سره اغیلا د اوبو ورکولو نه عاجز شي. انسان سره چې کوم اسباب وی کاغا د بورنگ اسباب وی کاغا د نهرونو اسباب وی که هر قسمه د آب پاشای د نهرونو وغیرو د کویانو اسباب وی اغا عاجز شي. الله تعالی عجز د انسان ښکارا کی او الله رب العزت خپل رحمتونو بارانونو اوری او زمکا زرغونه او کی هر قسم طرف ته انسانان داغینا فائدہ واخلی او خوشحال شي. دغه شانتی د انسانیت زمکا کله چې د روحانیت نه عاجز شي پاغی کې معرفت الہی مفقود شي د خالق او د مخلوق فرق ختم شي د تابع او د متبوع فرق ختم شي د امام او د مقتدی فرق ختم شي ظالم بر سر اقتدار شي او مظلوم اغا گزارون خوراک شروع کی هر طرف تا فضا د ظلم او د عداوت وی هر طرف تا فضا د مقت او د غضب وی. دا الله تعالی رحمت الہی هغه په جوش کې راشي او د برنا باران وحی شروع شي چې داغه په ذریعہ باندې د خلق زړونو آبیاری وشي مخلوق خالق او پیجنی د خالق حق او پیجنی د حاکم او د محکوم فرق هغه ښکار شي د خالق او د مخلوق فرق ښکار شي د عابد او د معبود فرق ښکار شي د تابع او د متبوع فرق ښکار شي د هر یو سیز لخپل خپل حیثیت ورکړی شي او د انسانیت زمکا هغه په آرام شي
هغه د اطمینان او د رحمت سا واخلي. لږ دور مخکې دغه شانتې فضا زمونږ په دې علاقو جوړه وه. د خلکو نه د حاجت غوښتلو ځای هیر شوی و. د جوماتونو په ځای د خالق په ځای مخلوق ته سرونه کېښودلی شو. د یا الله په ځای د یا بابا اوازونه شروع و. د سنتو ځای هغه بدعاتو نیولی و. دارنګې د سنتو ځای رسوماتو نیولی و. که د عبادت میدانو پاغي کی شرکیاتو، که د حکومت میدانو پاغي کی تحاکم الی الطاغوتو، که د معاشري میدانو په ودونو کی په غمونو کی پاغي کی هر طرف ته رواجونو او رسوماتو، هر یو طرف د زندګۍ هر یو موړ د ژوند تن ما داغ داغ شد پنبه کجا کجا نه هم. حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی ضیاء النور په مقدمه کې لیکلی دي چې زه داسې یو دور کې یم چې صار المعروف منکرا والمنکر معروفا، چې معروف منکر شوی دی او منکر معروف شوه دی. سوارت سنت بدعتا والبدعت سنتا، سنت بدعت شوی دی او بدعات چې دی نو هغه سنت شوی دی. یو طرف ته حکومت الهی دی او بل طرف ته حکومت انسانی دی. د دواړو یو بل سره کشمکش دی. انسان په انسان حاکم نه. د ژوند په مختلفو شعبو کې که د عبادت شعبه وه نو د انسانیت غلامی وه، د الله عبادت ختمو. که دارنګې د سیاست د هغې شعبه وه په هغې کې د اکثریت او دارنګې د ډیموکراسۍ غلامی د الله تعالی غلامی ختمه وه. کچرته کې د عملی میدانو نو هغه بدعاتو نیولیو او د اغیارو طریقو نیولیو. د مخلوق د بادشاهانو سره په لاسو کې په یو لاس کې هغې سره نعم ان لکم لاجرا نعم وانکم اذا لمن المقربین، هغې سره په یو لاس کې د لمن المقربین جنتو، په بل لاس کې هغې سره لأصلبنکم فی جذوع النخل، په بل لاس کې هغې سره دوزخو لأجعلنک من المسجونین لئن لم تنتهی لتکونن من المرجومین لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین. هغې سره په بل لاس کې عذابونو، ریمانډونو، دوزخونو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، قالوا حرقوه ویسیزی وانصروا آلهتکم. د انسانی بادشاہانو سره په لاس کې اقتصادیاتو او دا آواز کو. ونادى فرعون في قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هغې سره په یو لاس کې تحقیر د علماو، تحقیر د طلباو، تحقیر د مدارسو. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين. په هغې سره په یو لاس کې الهادی تعلیمونو او دای ویل چې لعلی اطلع الى اله موسی وانی لاظنه کاذبا. هغې خپل د فکر غشي
اسمان ته وشتل شروع کړل د خپل د فکر او د تعلیم په غشو باندې الهادونه خورول شروع کړل د ژوند هر یو موړ پای کې د مخلوق بندگی شروع شو که یو سړی ګرځېده هغه ته هیڅ ځای کې خالق نه ملاوېدو هغه ته په هیڅ ځای کې د خالق عبادت سیادت قیادت نه ملاوېدو هر یو ژوند هر یو موړ د زندګۍ هر شعبه په څه ځای کې د دې حکومتو چې افرأیت من اتخذ الهه هواه په ځینو ځایونو کې د نیکانو بندګانو حکومتو اتتخذ اصناما آلهه انی اراک وقومک فی ضلال مبین ځینې ځای کې د قیادت والو او د لیډرانو حکومتو او هر طرف ته چغې شروع وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو چې کمدنو سیاسي رب یم انا ربکم الاعلی یو طرف ته هم داسې نه وه چې هغه طرف دې کتلی وی او په هغې د یو روحاني شخصیت په هغې د یو ملکي جذبې والا د هغه روح تسکین کړی وی او دا یې ویلی وی چې دا طرف صحیح دی هغه فضا وه چې کومه فضا د نبي علیه الصلاة والسلام د بعثت نه لږ غونته کې مخکې د دنیا وه چې ان الله نظر الى سکان العالم فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اهل الكتاب د زندګۍ هر شعبه هغې دعوت ورکو د غضب الهي د قهر الهي كنتم اعداء كنتم على شفا حفرة من النار وإن كنتم من قبله لفي ضلال مبين وإن كنت من قبله لمن الغافلين سالم دنیا د الله تعالی قهر او د الله رب العزت غضب له دعوت ورکو الله تعالی داغي اصلاح جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړه په هغه وخت کې هم داغي د نقشې د بدلولو دپاره الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راولیږو چې په هغه کې د مخلوق نه یره نه وه په هغه کې د مخلوق نه تمه نه وه چې کوم انساني خدایانو سره او انساني تهذیب والو سره په لاس کې جنت و هغه جنت نه تمه نه وه د هغې سره په لاس کې چې کوم دوزخ و د هغه دوزخ نه یره نه وه هغه فضا بلکل زموږ د علاقې جوړه وه الله تعالی فضل کو مهربانی وکړه چې دی دنیا آواز کو لکه اقبال یو ځای کې ذکر کوي اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں د لا الہ الا اللہ وارثانو کی پاغی کی نو گفتار ساحرانہ نه کردار قاهرانه پاغی کی او داسې شخصیت نو چې د هغه سره چې کوم د الله رب العزت را لېږلی شوی کلام وی هغه سره ذکر جمیلو هغه سره ضرب خلیل وی نه د ذکر جمیل والا سوکو او نه د ضرب خلیل والا سوکو الله تعالی په هغه دور کې چې هغه دنیا بالکل تږې شوې وه د انسانیت ځمکه چې وه هغه بالکل تږې وه د هغې تندي د الله رب العزت ته ترسېدل د انسانیت روح چې و هغې الله تعالی غوښتو کل مولود یولد علی الفطره د هغه فطراتي جذباتو خو هغه طرف ته ماحول هغه ټول د دیو چې خلق د مخلوق غلامانو اقبال یو ځای کې ذکر کوي چې انسان له الله رب العزت آدم الله رب العزت انسان له یو قیمتي ملغلره ورکړې وه یو قیمتي ملغلره ورکړې وه خو هغه قیمتي ملغلره نظر قبا و جمع کرد در خوی غلامی از سگه کمتر دیدم سگه ندیدم که پیش سگه سر تسلیم خم کرد یو انسان د بل انسان غلامی کوله هغه ماحول داسې جوړو الله رب العزت داسې یو شخصیت پیدا کو چې هغه کې کردار قاهرانه د هغه گفتار ساحرانه د هغه جذب قلندرانه په هغه کې اندرونی درد د مخلوقو احساس د مخلوقو استاذ ورته وایي په حرم شریف کې ورته وایي چې مزه هغه خلق ستا چې کمدنو قدر نه پیژني کیدی شي چې ژوند دې ډېر لنډ شي خو هغه سره د قوم احساس دی هغه وایي چې زما قوم الله نه پیژني زما قوم رسول نه پیژني
زما قوم شرک نه پیژني، زما قوم بدعت نه پیژني، زما قوم په رسمونو رواجونو کې گرفتار دي. زه د قوم په درد او په احساس باندې زم. هغه درد او احساس والا، دا هغه فکر او جذبي والا، دا هغه جذب قلندرانه والا، هغه چې کمدنو د دنیا د نقشې د بدلولو اراده وکړه په اقتدا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، چې د نبی علیه الصلاة والسلام په اقتدا کې، چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم ویلو العلماء ورثة الانبیاء، هغه سره یوازې د علم وراثت سره سره کامل وارث د پیغمبرو، چې هغه سره درد پیغمبري، احساس پیغمبري، فکر امت، فکر انسانیت، درد انسانیتو، چې انسانان هغه تباہ و برباد شو. د انسانانو ټول زندگی چې دا هغه د مخلوق نظر شو، مخلوق ته حواله شو، هغه ټول د مخلوق بندگی کوي. هغه आवाज یو کو چې کم आवाज طارق ابن زیاد د اندلس په دریاب باندې کړو او ویلی خپل ملګرو ته ایها الناس این المفر وراءکم البحر، اے خلکو چرته روان یې، وراءکم البحر وامامکم العدو، مخې ته دریاب دی، شات مخې ته چې کمدنو دشمن دی، شات استاسو نه دریاب دی. فإياكم وإياكم وعليكم بالصدق والثبات، تاسو په صدق سره، په بالکل پرشتینه سره او په کلکون سره د الله رب العزت د دین د پاره او جنگيږي. ستارق چې قتل هغه سره مادیات نو د نش په برابر باندې، هغه غریب الدیارو په هغه علاقو کې هغه پسې د شاتنه د کومک اس صورت نه جوړېده، لخر نه راته په هغه پسې مال نه راته، په هغه پسې رسد نه راته، هغه مادیاتو کمې په روحانیاتو باندې پوره کو. او هغه ته وویل چې د هغه الله د پاره موږ جنګیږو چې کم الله د موسی د پاره دریاب کې لار ورکړې وه، او د نبی علیه السلام فرمان یې وویو او ویل ان تهلک هذه العصابه فلن توبد ابدا. اے الله د دې 313 مدد وکړه، که دا نه وي بیا به د دنیا نقشه بل شانتي وي او د دنیا نقشه به د غضب واله وي. الله تعالی په هغه مرد درویش، په هغه مرد قلندر د دنیا نقشه بدله کړه. قبرونه شاړ شو، غمونه هغه د رواجونو په ځای سنتو ته بدل شو. په سیاسي میدان کې د لا اله الا الله आवाज ولګید، خلکو ته د الله رب العزت حاکمیت کار شو، د الله رب العزت حکومت کار شو. په دې باندې پوه شو د قرآن کریم پر رڼا کې چې سروری زیبا فقط اس ذات بے همتا کو ہے، ایک وہی ہے حکم را باقی بتانی آزری. هغه د قرآن کریم پر رڼا کې ولیدل چې شرک ایډیشنونه بدلی، هغه مختلف ایډیشنونه بدلی، کله په یو شکل کې راځي، کله په بل شکل کې راځي، کله د یورپ جامې واچي، کله د امریکای جامې واچي، د فرعون جامه، کله ابلیس هغه چې کمونه یو تواغستی، کله بل تواغستی، دا غي مختلف طریقې وي. خو چې چا سره وانزلنا الیکم نورا مبینا د قران کریم رڼاوي، هغه سره د قران کریم بصائر وي، هغه سره د قران کریم نور وي، هغه سره د قران کریم قواعد وي. شیخ سے مدذ الله العلی اصول سنت ضیاء نور بصائر داغه ربط وي چې الله رب العزت حضرت شیخ د قران کریم بصائر راواغستل، د قران کریم نور ضیاء نور راواغست، د قران کریم د سنت او قواعد راواغستل، اصول سنت راواغستل، او خلقو کې رڼا شروع کړه. الله رب العزت هغه رڼا کم ځای ته ورسېدله، هغه بیان محتاج نه ده. خو نننۍ ورځ د اجتماع ورځ، د اجتماع دا ټیم دا یوم تجدید عهد دی. من کشران خپل استادانو ارواحو ته او خپل موجوده استادانو ته هغه ته دا تسلی ورکو چې ان شاء الله الرحمن مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کے جبیں پر مرقوم تیرا نام کچھ ہو کے رہے گا. چې منګه دا عهد کو، منګ دا عزم کو چې ان شاء الله د خپل اکابرینو مشن چې د توحید او د سنت چې هغه کم ځای شرک لیدو هغه ځای کې توحید خورو، چې کم ځای بدعت لیدو هغه ځای سنت خورو، چې کم ځای هغه رسومات لیدل هغه ځای سنت خورو، چې کم ځای کې د مخلوق غلامی لیدله
هغه ځای کې د خالق غلامی خوروله چې کوم ځای کې د مخلوق حکومت لیدو هغه ځای کې د خالق حکومت خورو په دې میشن باندې د هغې جنازې د جیلونو نه وتلې په دې میشن باندې په هغې باندې ګندګۍ ور واچولی شوې په دې میشن باندې هغې په ډنډونو کې راکاږلی شو په دې میشن باندې د هغې اډوکو ته هار د اډوکو هار د هغې غاړو ته واچولی شو په دې میشن باندې هغې په اذانونو کې شهیدان کړی شو په دې میشن باندې هغې په لارو کې راښکلی شو په دې میشن باندې د هغې بدنونه د ګولو نه چور چور شو موږ کشران هغې له تسلي ورکو چې انشاءاللہ الرحمن چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے انشاءاللہ ستاسو مشن تاسو چې کم کشرانو له د قرآن او د سنت مشن ورکړی دی د توحید او د سنت مشن ورکړی دی منگ دا عزم کو چې کفر کی بستی میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا چې کم ځای کې شرک لیکل شوی وي چې کم ځای کې بدعت لیکل شوی وي چې کم ځای کې رسم و رواج لیکل شوی وي چې کم ځای کې دیموکراسي او جمهوریت لیکل شوی وي چې کم ځای کې د مخلوق غلامي لیکل شوی وي انشاءاللہ په هغه ځای کې به د لا اله الا الله وارثان په هغه ځای کې به د خلیل اولاد هغوی به د الله تعالی نوم لیکي د قرآن کریم والا د قرآن کریم داعیان د توحید او د سنت داعیان دی به د الله رب العزت نوم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت شعبه ایس یو ژوند د ژوند ایس یوه شعبه هغه به د دې نه انشاءالله الرحمن خالی نه پرېږدي که د دې دپاره وایي پښتانه یو ځای کې وایي د ازادۍ ناوې په مهر کې سرونه غواړي د ازادۍ ناوې په مهر کې سرونه غواړي ای په ازادۍ ماینو ای په دین ماینو ظلمو پاسئ او دا ډولۍ پورته کوي واخر دعوانا الحمدلله